بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه شپږیشتم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اطهر او د اثاقل والا قانون دا په تفصیل سره ذکر کوو. د قانون د ذکر کولو نه مخکې چې دا خبره زمونږ استاسو په ذهن کې وي چې د قانون تعلق هم د هغې 11 حرفونو سره دی. د کومو 11 حرفونو ذکر چې د دې نه په مخکې قانون کې مونږ کړی، یعنی د خصومه او د خصومه والا قانون کې. په دې قانون او په هغې قانون کې فرق دا دی چې په هغې قانون کې ته دغه 11 حرفونو تعلق دغه د باب افتعال د عین کلمې سره، او په دې قانون کې ته دغه 11 حرفونو تعلق دا د باب تفاعل او د باب تفاعل د هغې د فا کلمې سره دی. اوس د دې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب تفاعل او د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې ته دغه 11 حرفونو نه، یعنی تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ضوا. د دې 11 حرفونو نه یو حرف د باب تفاعل او د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې واقع شي، نو تای تفاعل او تای تفاعل دا د دې حرفونو د جنس نه کول دا جایز دی. بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دی، سوا د دینه چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تا واقع شي. کچری د باب تفاعل او د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې تا واقع شوي، نو بیا په هغې کې ادغام کول جایز دی. د دې نه علاوه دا نور کم حروف دي، نو په دې کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. مثلا مونږ سره مثال دی تطهره بر وزن تفعل، باب تفاعل لی. تدی د فا کلمې په مقابله کې طوا واقع شوی ده. تطهر بر وزن تفعل، نو تدی خو په خپل اصل باندې ویل دام جایز دی چې مونږ داسې وایو تطهر. البته دام زمونږ د پاره جایز دی چې مونږ دا تا په طوا سره بدل کو، لیکن کله چې دا تا دا مونږ په طوا سره بدل کړه، نو بیا د طوا په طوا کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. نو د تطهره نه به مونږ سره شي تطهره. اوس 2 طواګانې جمع شوي، نو اوس چې کله مونږ په دې کې ادغام کوو، نو په ادغام کې لومبی حرف ساکن وي او دویم حرف متحرک وي. نو چې کله لومبی طوا ساکنه شوه، نو ابتدا بالساکن دا محال له د ساکن نه د یوې کلمې ابتدا نه کیږي، لہذا مونږ به حمزه وصلی دا مکسوره په شروع کې راوړو. نو مونږ سره به د تطهره نه جوړ شي اطهره. اطهره دا د باب تفاعل مثال شو. د باب تفاعل مثال مونږ سره دی تثاقله. دلته د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې ثا واقع شوی ده، نو دې ته دا قانون دا متوجه شو. نو زمونږ د پاره دا جایز دی چې تای تفاعل دا مونږ په سا سره بدل کو، نو مونږ سره بشي تثاقله. اوس په دې کې ادغام کول واجب دی. نو چې کله مونږ ادغام کو، نو لومبی ثا دا مونږ ساکنه کړه، نو اوس ابتدا بالساکن دا مشکل دی، لہذا حمزه وصلی مونږ په شروع کې راوړه، نو مونږ سره جوړه شوه اثاقله. او دلته دا خبره مونږ سره د دې قانون نه مخې ته راځي چې
په باب تفاعل او تفاعل کم د فعل ماضی گردان دی خوا که معلوم دی او که مجهول دی یا دغه سی د امر حاضر معلوم کم گردان دی نو چې کله مونږ په دې کې دا قانون جاری کو نو چونکې ابتدا بالساکن دا راځي لہذا د باب تفاعل او د باب تفاعل په فعل ماضی کې او په امر حاضر معلوم په شروع کې به مونږه حمزه وصلی راوړو. مونږ د مضارع مثال ذکر کو. مثلا د تطهر نه مونږ سره مضارع معلوم ده یتطهر، نو دلته هم د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې تو واقع شوی ده نو مونږه تای تفاعل په تو سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو یتطهر یتطهر. اوس لومبۍ تو مونږ ساکن کړه او په هغې کې ادغام وکړو نو مونږ سره جوړ شو یطهر. او د تثاقل نه مونږ سره مضارع ده یتثاقلو، تای تفاعل د مونږ په سا سره بدل کړو نو مونږ سره جوړ شو یتثاقلو. بیا لومبۍ سا د مونږ ساکن کړه او په هغې کې ادغام وکړو نو مونږ سره جوړ شو یثاقلو. دغسې دا نور کم حروف دي نو په هغې کې هم تای تفاعل او تای تفاعل ته دغې حرفونو د جنس نه کول دا جایز دي او بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي. البته په تا کې دا خبره ده چې کله د باب تفاعل او د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې تا واقع شوي نو تا خو مخکې نه د هغې د جنس نه ده لہذا دغه تا خو تاکیږي نه ځکه چې دا خو تحصیل د حاصل لی. البته په دغې صورت کې بغیر د ادغام نه ویل هم ته دی جایز دی. مثلا موږ سره د باب تفاعل مثال دی تترک، تترک بروزن تفعل، دو تاګانې جمع شوي نو په دې کې ادغام کول دا واجب او ضروري نه دی بلکې جایز دی. که مونږ داسې وایو چې تترک دام ټیک دی او که مونږ پکې ادغام کو نو بیا هم ټیک دی نو چې ادغام کو نو دا به مونږ سره جوړ شي اترک. او د باب تفاعل مثال دی تتارک، داسې ویلم ټیک دی او ادغام پکې هم ټیک دی نو که مونږ پکې ادغام کو نو مونږ سره به شي اتارک. نو ته دې قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د باب تفاعل او د تفاعل د فا کلمې په مقابله کې د دغه 11 حروفو نه یو حرف واقع شي نو تای تفاعل او تفاعل د دغه حروفو د جنس نه کول جایز دی. بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دی سوا د تانه چې په هغې کې مونږ دا خبره ذکر کړه چې په هغې کې ادغام کول دا جایز دی. او بل اهمه خبره مونږ دا ذکر کړه چې په باب تفاعل او تفاعل کې په فعل ماضی معلوم او په مجهول کې او په فعل امر حاضر معلوم کې چې کله مونږ ادغام کو نو په شروع کې به مونږ حمزه وصلی راوړو. البته په فعل ماضی معلوم او په فعل امر حاضر معلوم کې به حمزه وصلی دا مونږ مکسور راوړو او په فعل ماضی مجهول کې به مونږ حمزه وصلی دا مونږ مضموم راوړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.